په لس روپو چې کومه چاندره غونډه شوې ده نو ځینې کسان دغه چانده چې ده دا ضایع کوي کم چې د سیلاب متاثرین دي هغو ته هغه روپۍ چې دی دا صحیح نه وررسي تاسو به کتلی یو څو ویډیوګانې خلکو کړي دي چې هلته کې هغه چاول چا وړي دي چا د خرسکو سامان وړی دی نو هغه ټول هلته کې ضایع کېږي د حد نه سیوا لاړ شي خلک یې راواخلي لږ وخوري او باقي چې دی هغه ضایع شي ځینې چې دی دغه شانې پاتې شي هر یو کس دا کوشش کوي چې موږ د خوراک سامان ویسو تاسو به ویډیوګان چې دي دغه به تاسو کتلی نو دا په لس روپو راغونډه شوی هر سړی وایي چې زما دا روپۍ چې دي دا حقدار ته صحیح ورسي نو کم کسان چې دا روپۍ راغونډوي نو دا کسان چې دي دا د دې ذموار دي چې دغه لس روپۍ دي یا یو روپۍ ده چې دا صحیح حقدار ته چې دی دا ورسي دغه شانتې چې په تاسو چاوال او د خرسکو سامان هلی نو دا ټول هر څه چې دي دا به ضایع کېږي تاسو له پکار دي اول نمبر که تاسو د خرسکو سامان هلی نو دې څیزونه هلی چې هغه خرابېږي نو چې یو ټایم خوړل کېږي او بل ټایم ته دا هم ایسارېږي اوس چاول تاسو په شاپرو کور کوئ نو هغه دویم ټایم ته نه ایسارېږي دغه شان ډبل لوټۍ شوه کیک شو نو دا دویم ټایم ته چې دی دا لږ ډېر ایسارېږي نو دغه شیزونه هم د خو د ټول نه غوره کار سره چې تاسو راوالی او دغه روپۍ نقد ورکړئ تاسو چې کمې روپۍ وړي نو دغه روپۍ چې تاسو نقد ورکړئ نو دغه کسان چې دی دا پې ځان له سودا هم کولی شي بل لا چې تاسو یې صحیح کس ته هم ورسوئ اکثر ځینې کسان ورکوي په سیلما علاقو کې نو هلته کې اکثر دا ځینې کسان چې دي د هغو کورونه هم نه دي وران شي هغو ته سیلاب چې دی نقصان هم نه دی رسولی د یو ځای او د بل ځای نه راغلي او هغه دغه هر سره چې دي دا ستاسو نه دي نو تاسو هلته کې تپوس کول پکار دي چې د کمو کسانو کورونو ته نقصان رسېدلی ځکه د هغه علاقې خلک چې دی هغه شته د چا کورونو ته چې نقصان رسېدلی د هغه علاقې مشر به یې هغه له ځان سره ګرځوئ چې د کمو کسانو کورونو ته نقصان رسېدلی هغو له نقد روپۍ ورکوئ نو هغه پې ځان له د خروسکو شی هم راوړی شي که پاتې ورسره شي دغه روپۍ نو د خپل کور کار چې دی دا پې هم کولی شي که کور ته یې نقصان رسېدلی یا یې کور وران شوی نو که روپۍ ورته پاتې شي په خپل کور کې دغه روپۍ چې دی دا لګولی شي خو که تاسو دغه شان د خروسکو وړئ نو په دې باندې هم تاسو ذموار یې ځکه چې دغه څیزونه هسې ضایع کېږي نو د خروسکو سامان چې دی زیات کوشش مه کوئ د نقد روپو چې دی د هغې کوشش کوئ لږ ډېر چې دی هغه پکې د خروسکو سامان کم کسان ورکوي نو هغو له پکار دی ځکه چې هلته کې کم کسان خدمت کوي چې هغو له ورکړي کم چې دغه شانتې هلته کې ناست دی او کورونه یې نشته که هغو له لږ ډېر ورکړي خو ځینې کسانو ډېر زیات دغه کار شروع کړی چې هر شی چې دی هغه د خوراک وړي چې د خوراک وړي نو د هغې سره هغې ته نقصان رسي او هغه امداد چې کومو کسانو کړی 10 روپۍ نو هغه روپۍ چې دی هسې ضایع کېږي